acute heart failure and acute pulmonary edema. acute heart failure in acute pulmonary edema. موږ تاسو پوهیږو چې کله acute heart failure منځته راشي زړه په حاد شکل باندې په عدم کفایه اخته شي نو مخ ته خو پمپینګ نشي کولی وینه څه کېږي بیکورډ شاته ځي لکه که موږ تاسو دلته وګورو که نه چې که موږ تاسو فرض کړو چې دا که موږ تاسو فرض کړو چې دا اوس هرټ دی که نه دا څلور پلمونري وینز دي او تاسو پوهیږئ چې دلته اورټا ده دا څه ده اورټا او دا اورټي کارک دی او دا ډسنډنګ اورټا ده او که دا موږ ګورو پلمونري ارټري دی دا څه دی پلمونري ارټري نو دا پلمونري ارټري دی نو کله چې دا دوه وینز دي سپیریور وینا کاوا او انفیریور وینا کاوا وینه راځي چیرته رایټ اټریم ته او بیا د ټریکسپیډ وال د لارې نه رایټ وینټریکل ته او بیا د رایټ وینټریکل د لارې نه پلمونري ټرنک ته سیسګو ته سګو کې دا اکسیجنیټډ کېږي او بیرته د پلمونري وینز په واسطه باندې راځي چیرته لیفټ اټریم ته دا خو رایټ اټریم شو دا رایټ وینټریکل شو او د لیفټ اټریم څخه دا د میټرل وال د لارې نه دا راښکته کېږي چیرته لیفټ وینټریکل ته او لیفټ وینټریکل دا وینه د اورټا د لارې نه پمپ کوي چیرته اورټیک وال د لارې نه اورټا ته پمپ کوي د اورټیک وال د لارې نه اورټا ته پمپ کوي او چې کله د زړه دی پمپینګ کې مشکل راغی acute heart failure نو چې هرټ فیل شو نو مخکې ته به وینه شړل کېږي نه به شړل کېږي چې نه به شړل کېږي وینه به څه کېږي بیکواډ وایي که نه نو بیکواډ پرشر زیاتېږي داسې به په پلمونري وینز کې فشار زیاتېږي او چې پلمونري وینز کې فشار زیات شو دا پرشر بیرته شاته شي ځي تر څو چې پلمونري کپیلریز کې فشار زیات شي او تاسو پوهیږئ چې په سږو کې په پلمونري کپیلریز کې فشار زیات شي پلمونري کپیلریز کې څه شي فشار زیات شي په پلمونري کپیلریز کې فشار زیات شي پلمونري کپیلریز کې فشار څه شي زیات شي نو د دې هر الویوله پاتره باندې کپیلریز دي که نه دا کپیلریز څنګه شي پراخه شي دا کپیلریز څنګه شي پراخه کېږي چې پراخه شي دلته چې کوم په دې کې سوري دي پورسز دي د هغې نه ده وینه بار ته اوسي ایکسټراوازیشن صورت ونیسي ایکسټراوازیشن وینه د وین د رګونو څخه ووځي انټسټیشیم ته چیرته صورت نیسي انټسټیشیم ته لاړه شي او دا چې ورکوي انټسټیشل کنجیشن او ایډیما ورکوي کنجیشن اینډ ایډیما او بیا همداسې دا الویولی دا اوبه داخلیږي تر څو چې الویولی ته داخلي شي نو الویولی تر فشار لاندې هم راوړي نو ناروغ ته بیا ډسنیا پیدا شي همدغه ته چې سږو کې اوبه جمع شولې کنجیشن یې ورکړه همدې ته څه وایي پلمونري اوډیما ورته وایي په سږو کې د اوبو جمع کېدو څه وایي پلمونري اوډیما په الویولر سپیسز کې د اوبو جمع کېدل او په انټسټیشیم کې د اوبو جمع کېدل چې دی پلمونري اوډیما ده ولې دا کار کېږي پلمونري اوډیما ولې منځته راځي کازس یې څه دي ایټیالوجي څه ده ایټیالوجي څه ده د پلمونري اوډیما ولې acute heart failure in pulmonary edema منځته راځي عوامل یې څه دي یو علت د دې چې د acute pulmonary edema هغه acute myocardial infarction دی
acute myocardial infarction دی. دویم سبب پدې کې شته هغه severe hypertension دی. severe hypertension دی. دریم شی چې په دې ناروغانو کې دی دریم شی هغه acute volume overload دی. acute volume overload دی. څلورم شی چې هغه د دې سبب کیږي هغه acute exacerbation of chronic heart failure دی. chronic heart failure دی. پخوانه ناروغ هارت فیلیر لري خو اوس دا اگزاسربیټ شو. دا چې کوم فکټورونه دا هارت فیلیر اگزاسربیټ کوي په هغې موږ تاسو بیا غږیږو چې کوم فکټورونه دي چې کرونیک هارت فیلیر د هغې په واسطه باندې په اکیوټ شکل اگزاسربیټ کیږي په هغې باندې موږ تاسو غږیږو. اکیوټ کډنی انجری ده. اکیوټ کډنی انجری. د اکیوټ کډنی انجری د وجې ناروغ چې دی اکیوټ پلمونري اوډیما ته تللی شي. مایټرل سټینوسس. تاسو ګوري مایټرل سټینوسس دوه رقمه پریزنټیشن ورکوي. یو یې اکیوټ پریزنټیشن دی او یو یې کرونیک پریزنټیشن دی. اکیوټ پریزنټیشن چې دی هغه د څه شي په شکل وي د اکیوټ پلمونري اوډیما په شکل باندې وي او کرونیک پریزنټیشن د دې چې په شکل باندې وي هغه د اکیوټ پلمونري هغه د پلمونري ارټیریل هایپرټنشن په شکل باندې وي. پلمونري ارټیریل هایپرټنشن. ها دا د اکیوټ کارډیوجینیک پلمونري اوډیما اسباب دي. اکیوټ کارډیوجینیک یعنی معنا دا ده چې پلمونري اوډیما په څو ډوله شوله؟ ډوله. یو اکیوټ کارډیوجینیک پلمونري اوډیما ده او بل نن کارډیوجینیک پلمونري اوډیما ده. نو دا اسباب د چې شو د اکیوټ کارډیوجینیک پلمونري اوډیما اسباب شو. دین علاوه د نن کارډیوجینیک پلمونري اوډیما اسباب موږ تاسو وایو. د نن کارډیوجینیک پلمونري اوډیما اسباب موږ تاسو وایو. خدا د چې شي دي د اکیوټ کارډیوجینیک پلمونري اوډیما اسباب دي. اوس برا شو چې نن کارډیوجینیک وروسته وایو کوم فکټورونه دي چې هغه کرونیک هارت فیلیر اگزاسربیټ کوي په اکیوټ شکل یې اړوي. کوم فکټورونه دي چې هغه کرونیک هارت فیلیر اگزاسربیټ کوي او په اکیوټ شکل باندې اړوي په اکیوټ باندې بدلوي. په هغې کې فیکټرز اگزاسربیټنګ به ولیکم. اگزاسربیټنګ factors of chronic heart failure. د chronic heart failure هغه فکټورونه چې هغه chronic heart failure exacerbate کوي هغه به کوم فکټورونه وي؟ هغې کې به یو فکټور دی چې acute myocardial ischemia. دوهم chronic hypertension. دریم arrhythmia. اسپیشلی arrhythmiaګانو کې fast atrial fibrillation. هغه atrial fibrillation چې په هغې کې هارت ریټ ډېر زیات وي. څلورم increased salt intake. زیاته مالګه خوړل. پنځم infection especially pneumonia. شپږم medications درمل. هغه میډیکیشنز چې کرونیک هارت فیلیر اگزاسربیټ کوي
هغه کې ډېر میډیکیشنز راځي لکه نسیډس نن سټیراید انټي انفلیمیټری ډرګس موږ دې هارت فیلر ناروغان ته نه ورکو په همدې خاطر د ایگزاسربیټ کوي هغه درې بیتا بلاکرز نه بغیر بیتا بلاکرز بغیر د ایکسپٹ بیزو پرولول کاربیډولول او میتوپرولول ایکسټرن ریلیز اوس کتابونو کې نبیویلول او موجوده ډېر ښه دي نبیویلول بل کلسیم چینل بلاکرز کلسیم چینل بلاکرز کی ایکسپٹ املوډیپین نه بغیر نور ټول کلسیم چینل بلاکر هارت فیلر ورس کوي تشدید یا ایگزاسربیټ کوي یا کورټیکوسټیرایډ بل oral contraceptive او انټي ډایبټیک دوا ده انټي ډایبټیک د نه راولي دي نه بغیر انټي ډایبټکس لکه تیازولېډاینیډاین نو دینه بغیر لکه نسیډس بیتا بلاکرز کلسیم چینل بلاکرز کارټیکوسټیراید اورل کنټراسپټیو انټي ډایبټیک کی تایزولوډونیډاین دینه بغیر دغه ټول دواګانې چې دا هارت فیلیر ایگزاسربیټ کی کرانیک هارت فیلیر ایگزاسربیټ کوي بغیر د بیزوپرولول کاربیډولول میتوپرولول ایکسټرنلی بیولول نه او د کلسیم چینل بلاکر کې ایکسپټ املوډیپین نه نو معنا دا شو چې دغه درمل دا باید هارت فیلر ناروغ ته توصیه نشي که چېرته تاسو توصیه کوئ ناروغ ته نو هارت فیلر به څه کي ورس به کي ایگزاسربیټ به کي اسپرین نه دي شامل نسیډ وداوت اسپرین ایکسپٹ اسپرین به کې نه دي شامل اسپرین یې نه ایگزاسربیټ کوي لکه ډیکلوفینک سوډیم او دا شی نه ایگزاسربیټ کوي اوس په دې پسې راشي چې د نن کارډیوجینیک پلمونري اډیما اسباب څه دي د نن کارډیوجینیک پلمونري اډیما اسباب یو خو کارډیوجینیک چې هغه یو نن کارډیوجینیک پلمونري اډیما کې تاسو پوهیږئ چې increase intravenous morphine ایوی دلار چې کوم مورفین زیات ورکول کیږي مورفین ناروغ ته ورکول د خپل ناروغ چشته وړي نن کارډیوجینیک پلمونري اډیما ته وړي sepsis toxin blood reaction blood transfusion reaction ناوالی اوورلوډ په دای کې راځي په کارډیوجینیک کې راځي دواګانې میډیکیشنز درمل او همدارنګه ډي آی سی او شاک disseminated intravascular coagulation intravascular coagulation
DIC. دا د نن کارډیجینیک پلمونري اډیما اسباب دي. دا د نن کارډیجینیک پلمونري اډیما اسباب دي چې په دې کې ای مورفین، سپسس، ټاکسین، انهالیشن ټاکسین د او همدارنګه بلډ ټرانسفیوژن ریاکشن، میډیکیشنز، DIC او شاک راځي. اوس به دا خبره وکړو چې کلینیکل فیچر اکیوټ پلمونري اډیما ناروغ کومه کلینیکي لوحه تمثیلي درته څه شي درته راځي. پلمونري اډیما ناروغ موږ تاسو ته راځي په څه شي کې؟ شارټنس اف بریث کې یا ډسنیا کې. ناروغ چې شکایت کوي د ډسنیا نه شکایت کوي، شارټنس اف بریث نه. شارټنس اف بریث ناروغ کف لري، ټوخی او ټوخي سره پینک فروټي سپیوټم لري. سپیوټم پینک فروټي ګلابي رنګه زګناکه بلغم لري، سپیوټم لري، دینه شکایت کوي. خوله وي، ډیر زیات خولې وي، ډیاپورسس خولو کې ډوب وي، او همدارنګه سیانوسس خولې وي، سیانوسس وي. او که چېرته ناروغ چې د ایمای په بیس کې ورته راغلی وي، چسپیان به لري، د سینې درد، ټیکپنیک او ډسنیک وي، اینڈ ډسنیک ټیکپنیک اینڈ ډسنیک وي. زیاتره ناروغان ټیکیکارډیا لري او ناروغ چې د ډیفیوز رالز په ټولو سږو کې رالز لري، کریکلز چې موږ ورته یو کرپټیشنز او رانکای او ویزنګ. ناروغان شیس وي ډېر زیات، ورخطا وي ډېر زیات. تشخیص یا ډیاګنوز موږ چې کوو یو په هسټري باندې، دویم کلینیکل فاینډینګ باندې، او دریم انویسټیګیشنز. هسټري کې خو در ناروغ وایي چې مریض هم دم یو ساعت کېږي او ناڅاپه نفس تنګي ورته پیدا شوه، سپیټم ورته پیدا شول او بس بلغمو کې وینه راځي یا زګناکه بلغم اچوي، ساتنګي ده ورته. فزیکي معاینه کې رانکای او کریکلز او ویزنګ جنرالایز رالز. انویسټیګیشن کې ناروغ ته چې څومره پاسبل شو څو شیان ضرور دي. ECG ورته کوئ، که MI وي، که اریتمیا وي. په ECG کې څه کېږي معلومیږي که نه. دویم چسټ ایکسرے به ورته کوئ او د سینې په عکس کې به دا ناروغان د سینې په عکس کې به دا ناروغان څه شی لري په کارډیجینیک پلمونري اډیما کې. دغه بلرنس اف واسکولر آوټلاینز یعنی د انټرسټیشل مارکینګ به چې دا زیات شوي وي. انټرسټیشل مارکینګ به صحیح دا به پکې انکریز شوي وي او داسې یو شکل به لري لکه دې ته ځینې کتابونو کې وایي بټرفلای وینګ اپیرینس ورته وایي او ځینې کتابونو کې ورته بیټس وینګ اپیرینس وایي. بیټس وینګ اپیرینس تاسو که فکر کړی که نه د پتنګ هم لیدلی دی که نه وزر هم کتلی پای خالونه وي خال وي د دې د اکسرې به دغسې خال وي داسې هیزینس به لري خړوالی به ډېر لري. نو ایکو ورته کوو ناروغ ته
ایکو ډیره مهم معاینه ده. که والیم ورلوډ پکې معلومیږي ایکو کې موږ تاسو اجیکشن فریکشن پکې تعینولی شو، موږ تاسو پکې وال سټرکچر تعینولی شو، والر هر ډیزیز کتلی شو، پکې که اسکیمیا وي وال موشن ابنارملټي به کتلی شو. نو د لیفټ ونټرکل وظیفه پکې معلومولی شو. نو په ایکو کې ایکو د لپاره ښه ډیاګناسټیک معاینه ده. د پلمونري ایډیما لپاره ښه ډیاګناسټیک معاینه چې د قاری صاحب ایکو کارډیوګرافي ده. نو ایکو پکې ډېر څه کېږي، دا پکې ښه معاینه ده. دې نه علاوه یو معاینه د هغې ته وایي بین پي، سیروم بین پي، بیټا نټریورټیک پیپټایډ، د دې لیول په دې کې لوړېږي. بیټا نټریورټیک پیپټایډ په کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کې د دې لیول څه کېږي، زیاتېږي. نو موږ په دغه څلورو شیانو باندې موږ څه شی کولی شو، ډیاګنوز کولی شو. ډیاګنوز او یو خبره دلته یو بله چې په کوم شیانو موږ ډیاګنوز کولی شو، په همدې شیانو موږ تاسو ډفرنشیل ډیاګنوز هم کولی شو. اسپیشلی دی نه د هسټري باندې اوس که چېرته نارکوټیک پایزنینګ یو څوک خو معلومیږي چې د مورفین اخیستی دي، که شاک کې یو ناروغ و، شاک له وجې ډي سی کور کړي، بلډ ټرانسفیوژن ریاکشن وروسته ورته تکلیف پیدا شو، تاریخچه کې درته وایي که نه. نو که د هغې د وجې هسټري نه معلومیږي، کلینیکل فایډنګ نه معلومیږي، او انویسټیګیشنز ای سی جي کې به هلته تغیرات نه دي، خاص تغیرات کارډک کې، او دلته په کارډک کې تغیرات دي. ایکس رې کې به څه چې دا تغیرات به وي، خو کارډیمیګالي به نه وي. او حال دا هم امکان لري ګوره ډاکټر صاحب چې که چېرته یو ناروغ د اکیوټ کارډیجینیک پلمونري ایډیما کې به خو کارډیمیګالي به نه لري. دا خبر یاد وساتئ، هر کارډیجینیک پلمونري ایډیما کې کارډیمیګالي نه وي. ایکو کې او بین پي خو بیخي په نن کارډیجینیک پلمونري ایډیما کې دا نارمل وي، یو پکې دا نارمل وي. بل موږ تاسو یو که فکر کړی شاک کې ما یو خبره درته کړې وه، پلمونري کپیلري ویج پریشر PCWP، پلمونري کپیلري ویج پریشر، دا به په کارډیجینیک پلمونري ایډیما کې لوړ وي، په کارډیجینیک پلمونري ایډیما کې دا لوړېږي. حال دا چې په نن کارډیجینیک کې دا ښکته وي یا نارمل وي، دی بل فرق شو. نو څنګه د کارډیجینیک او نن کارډیجینیک فرق کولی شو؟ د هسټري، کلینیکي معایناتو، انویسټیګیشن او د پلمونري کپیلري ویج پریشر په واسطه باندې چې دا اوس پلمونري ایډیما چې دا کارډیجینیک ده که دا نن کارډیجینیک ده. ښه اوس څنګه دا تداوي کوئ؟ اکیوټ کارډیجینیک پلمونري ایډیما تداوي څنګه کوئ؟ اکیوټ کارډیجینیک پلمونري ایډیما از ا میډیکل ایمرجنسي. دا یو میډیکل ایمرجنسي ده، ګوره ښه څه ده، یو میډیکل ایمرجنسي ده. نو د دې درملنه یا ټریټمنټ چې کوو څو خبرې پکې یاد وساتئ. اول ناروغ ته سټینګ پوزیشن ورکول، سټینګ پوزیشن with dangling down on bedside. ناروغ به د چپرکټ یا د بیډ په سر باندې په غاړه باندې به کینی، ناروغ به د بیډ په غاړه څه کي، دا به کینی د بیډ په غاړه باندې، د بیډ په څنډه به ناروغ کینی. او چې کله د بیډ په څنډه کېناستو خپې به لاندې ځوړندوي، دې سره څه کېږي، دې سره یو د ناروغ تنفس ښه کېږي، تنفس. او دویم دا چې ویریس ریټرن ټو د هرټ کمیږي، زړه ته وریدي برګش کمیږي، سملاسو سره سوپاین پوزیشن سره وردي برګش زیاتېږي، او درېدو سره اوس وردي برګش څه کېږي، کمیږي. یو طرف ته تنفس کې اساني راځي، دویم دا ده چې وریدي برګش زړه ته کمیږي، په زړه باندې لوډ او بوج کمیږي. دویم دا چې ناروغ ته اکسیجن تراپي، اکسیجن به ورکوئ. اکسیجن تاسو یو بایماسک ورکوئ، ماسک په واسطه. تر هغه پورې تاسو اکسیجن ورکوئ تر څو چې زموږ هدف دا دی چې پارشل پریشر آف اکسیجن، پارشل پریشر آف اکسیجن ارټیریل پریشر تیرا هدف دی، دا 80 ملي متر سیماب نه زیات شي. اکسیجن تراپي موږ تر هغه ورکوو چې د ناروغ پارشل پریشر آف اکسیجن څومره شي، 80 ملي متر سیماب نه زیات شي. که چېرته ماسک باندې نشو کولی، موږ تاسو کولی شو چې نن انویسیو
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम ورته وکړو نن انویسیو پازیټیو پریشر وینټیلیشن چې سیپاپ چې ورته وایي سیپاپ د دې په واسطه باندې کنټینیوس پازیټیو ایر وی پریشر او که چېرته د ناروغ کانشس خرابېدو کې شو ناروغ نشو کولی سچوریشن نه پوره کا او کانشس هم خراب او تنفس نشو کولی نو تاسو کولی شئ چې ناروغ ته endotracheal intubation and mechanical ventilator ورته چالان کړئ. دریم سټپ پتا دا وایي کې ډیورټکس دا شی چې دا وینو ډایلیشن منځته راوړي وردون ته پراختیا ورکوي وینس کپاسټي زیاتېږي ورسره نو تاسو یا فیورسیمایډ ورکوئ څلوېښت ملي ګرام ورته سټیټ ورکوئ او همداسې نور ورپسې کولی شئ تکرارولی شئ دوز زیاتولی شئ 40 ملي ګرام ورکوي وروسته ورپسې دوز څه کوئ نظر په ضرورت سره زیاتولی شئ او یا بیمیوټنایډ ورکوي ورته بمیټنایډ 1 ملي ګرام دا ورته ورکوي شي بیا نور ریپیټډ ډوز نه ورکوي شي ورته نظر په ضرورت سره څلورم سټپ کې تاسو ناروغ ته آی وي مورفین ورکوئ مورفین د 2 نه والا تر 8 ملي ګرام پورې که مایلډ اډیما وي مایلډ تاسو کولی شئ سبکوټانیس هم ورکوئ او که موډریټ ټو سیویر اډیما وي نو بیا د آی وي ورکوئ دا څو کاره کوي یو وینس کپاسټي زیاتوي وردونه ورسره پراخه کوي دویم دا چې انزایټي ختموي انزایټي دریم دا چې کنجشن چې دی دا ورسره ختمیږي کنجشن ورسره کمیږي اگر که وی وینټیلیشن سپریس کوي وینټیلیشن کې سپریس کوي کېدای شي د کاربن ډای اکساید دغه زیات کی لیول زیات کی ریټنشن زیات کی او سالو پنځم شی چې دی درمله کې شامل دی داول به پاک کما اغا آی بی نایټروګلیسرین دی نایټروګلیسرین موږ تاسو کولی شو چې سبکوټانیس هم د سبلینګول هم ورکو او کولی شو چې د آی وي د لارې هم ورکو معمولا موږ سبلینګول ورکو ژبې لاندې ورته موږ نایټروګلیسرین دو نایټروګلیسرین چې دی دا ارټیریل اینډ وینس ډایلیټر دی توسو ورکوي پراختیا ورکوي کارډیک آوټپوټ ښه کوي او د دې تر څنګه هغه پریشر هایپرټنشن فشار کموي ورسره فشار کمیږي خصوصا مایوکارډیل انفارکشن ناروغانو کې دردونه ورسره هم ښه کېږي واز ډایلیشن ورکوي او شپږم سټپ چې دی هغه موږ تاسو چې ورکوو ناروغ ته هغه نسریټایډ په نوم آی وي نسریټایډ په نوم باندې نسریټایډ آی وي نسریټایډ 2 مایکروګرامه سټیټ یا بولس او دین وروسته 0.01 مایکروګرام پر کیجی پر منټ دا مینټیننس شکل باندې ورکوو آی وی نسریټایډ چې دا بین پی ریکمبیننٹ بین پی دی دا د بین پی مستحضر دی ریکمبیننٹ دی یا ډیریویټیوز دی دا ریکمبیننٹ دی دا ریکمبیننٹ بین پی وي اصلا دا واز ډایلیټر تاثیر لري خو دې کې یو ستونزه ده چې دا هایپوټنشن سبب کېږي نو ناروغ به تاسو منیټورینګ لاندې ساتئ منیټورینګ لاندې اووم دا چې په دې ناروغانو کې د برانکوسپازم خطر ډیر وي که برانکوسپازم ورسره و نو ناروغ ته به بیتا 2 اګونیسټ نیبولایزیشن بیتا 2 اګونیسټ نیبولایزیشن او یا امینوفایلین ورکوي آی وی امینوفایلین خو دې باره کې یو خبره کوي چې دا ریسک اف اریتمیا زیاتوي
रिस्क अफ अरिथमिया زیاتې نو دي کې بل احتیاط نه کار اخلي. रिस्क अफ अरिथमिया او بل شي چې موږ ناروغ ته باید ورکو هغه انټروپ باره کې داسې وایي چې ملرینان چې دي دی باندې په 900 ناروغانو چې کوم ریسرچ شوی دی نو دې کې کوم خواله ناروغ کیند راغلی بلکې دلا خراب شوی دی نو دا نه ورکول کېږي. یوازې تاسو کولی شئ ډوبوټامین ورته ورکوئ. ډوبوټامین ورته ورکولی شو دا موازو ډایلیټر تاثیر لري. او کله چې مریض پلمونري اډیما نه وواته پلمونري اډیما نه وروسته بیا تاسو دا ناروغ په شي ساتئ AC انهبیټرز چې بیا لاړ نه شي. AC انهبیټرز او ډیورټیکس او په ځینې حالاتو کې تاسو لو دوز بیتا بلاکرز کوم بیتا بلاکر زمونږ ویلي دي لو دوز بیتا بلاکر ورکولی شو ورته ورکولی شو. او بل انټرکرنټ रिस्क फैक्टर से कम दे मसला इन्फेक्शन बता दे भी कवई इन्फेक्शन अरिथमिया बता दे भी कवई इस्कीमिया वे बता दे भी कवई कम शे چې کاز شوی دی هغه به څه کوو अब بتا دے भी کوو. سالټ ټیک مالګه ور باندې بندوي که نن کارډیوجینیک پلمونري اډیما کې موږ کاز سبسایډ کوو او ډیورټیک ورکوي شو. ډیورټیکس اکسیجن تراپی نور شي صحیح دي خو یوازې آی وی مورفین آی کې نشو ورکولی ځکه نن کارډیوجینیک پلمونري اډیما خپله د مورفین د وجې رامنځته کېږي. نن کارډیوجینیک نو که موږ مورفین ورکو لا تشدیدېږي نو مورفین پکې نشته دا نور دواګانې سیم ټو سیم دي. نن کارډیوجینیک کې هم دا نور ورکولی شو. صحیح شوه نو دا شوه acute cardiogenic pulmonary edema and acute heart failure.